حضرت عمر فاروق صاحب چې دومره یو عظیم الشان انسان دی و یو پیر تیلې په لاس کې راواغستلې و یو فرمایي چې کاش زه دا خسنې او دا تیلې وې چې الله زما سه حساب نه کولې و کله به یو فرمایل چې یا الله کاش زه خپل مور زیږولې نه وې سره زما سه حساب کتاب نه کې دا دومره عظیم الشان انسان دغه باوجود هم دومره الله رب العزت نه یریږي. یو پیر حضرت عمر فاروق صاحب دا ناستو یو کس رالی و تیو فرمایل و یا امیر المؤمنین و پلانې سړی په ما باندې ظلم کوي زما بدله تې واخله. عمر فاروق صاحب لقار ورلی و هغه سړی ووهه و چې کله زه هلته ناست یم د فیصلو ځای کې فیصله کومه نو هلته ته نه راځې خو چې کله زه د فیصلو ځای نه راشم کور ته ته ما پسې راشې راشه ما باندې پلانې ظلم کوي. دا کس یې ووهه او دا کس لاړې په جړا شه ولاړې. عمر فاروق صاحب وایي بیا سوچ وکړه چې دا کس ما ووهه زه خو هېڅ څه نه ومه زه داسې انسان ومه چې ما باندې به چا ګډې دا نه سره ولې الله رب العزت ما له دومره عزت راکړه زه داسې انسان ومه چې چا به کور کې نه پرېغوستم الله رب العزت امیر المؤمنین کړمه. او اوس یو کس ما له راشي یو کس ما نه وغواړي چې ما باندې ظلم شوی دی راشه نو وایي ما هغه کس ووهه بیا عمر صاحب وایي درې ورځې خپل ځان ملامته کوو چې ای عمره ته لا دومره غټ کس شوې چې ستا یو کس مدد وغواړي تر هغه کس مدد نشي کولی ته خو هغه سړی وې چې ذلیله وې الله له عزت درکړه ته خو هغه سړی وې چې تا باندې چا ګډې بزې نه ساتلې الله رب العزت کوم باچا کړې د عربو باچا یې کړې و یا الله تا مال عزت را کړې لاړې دا کس نه معافي وغوښتله. دا حضرت عمر فاروق دا الله نه به څومره یېرېده. تاسو پته یې چې کله امیر المؤمنین دا به ګرځېده باچاهانو طریقه هم دا ده وزیرانو طریقه دغه رنګې کم کسان چې په دې ډیوټۍ باندې مقرر وي چې هغه به د خلکو حفاظت کوي مشري به کوي هغه به د شپې هم ګرځي او د ورځې به هم ګرځي. عمر فاروق صاحب در شپې روان شه چکر یې واهه. حضرت عمر فاروق صاحب غلام و اسلم نومې و. د اسلم حضرت عمر فاروق صاحب سره د ماخوستن نه یو پیره چکر واهه او لاړې ورسه وګرځېده. دا غلام یې فرمایي وایي ما ته عمر فاروق صاحب ووی چې هغه پلانې ځای کې اور بلیږي تقریبا چې چېرته په قابلې والا باندې ناوخته شوې ده او زه چې ورشو چې امداد یې وکړو. ما ته وایي چې ټیک ده. نو موږ چې لاړو هلته ماشومان ناست دي یوه مور ناسته ده او یوه کټوۍ باندې را ولاندې دي اور بلیږي او دا ماشومان جاړي دا مور هم جاړي. وایي موږ ته تپوس وکړه چې ولې جاړې تاسو. وایي مور یې راته وویل چې دا بچي دی وږي شوي دي دا زما بچي دی وږي شوي دي رزق یې نشته چې ویې خوري د هغه وجې نه جاړي. وایي هغه زنانه وی چې قیامت په ورځ به زما لاس یا د عمر فاروق ګریوان به وي هغه زموږ مشر دی زموږ تپوس نه کوي. وایي عمر فاروق صاحب ورته وویل چې هغه به ستا نه څه خبر شي هغه هلته بل ځای کې ناست دی او ته دلته یې په غره کې. وایي هغه زنانه دا د یو قیمتي خبره وکړه چې هغه امیر المؤمنین دی هغه ځان ته مشر وایي هغه وزیر اعظم دی پرایم منسټر دی هغه به خامخا زما تپوس کوي چې هغه ما باندې مشر شوی دی زما تپوس به څنګه نه کوي. وایي عمر فاروق صاحب ورته وویل چې ټیک ده. بیا وایي دغه زنانه دی عمر فاروق صاحب ته وایي دغه پېژندلی نه دی. وایي ته د باچایۍ لایق یې هغه د باچایۍ لایق نه دی. بهرحال دا خبرې وشوې. وایي بیا ته عمر فاروق صاحب ته تپوس وکړه چې په دې کټوۍ کې څه دي. وایي هغه ته وایي چې په دې کې اوبه دي اور مې پسې بل کلی دی چې دا ماشومان پرې مشغوله کړمه غلي شي. وایي عمر فاروق صاحب دې خپل غلام ته وایي ځه چې ځو. وایي راله بیت المال ته بیت المال نه یې وړه دغه رنګې خوراک کپړې نغدې پیسې دی راواخیستې بوجۍ کې او ویې وړه. وایي دا غلام وایي ما ته وویل چې دا بوجۍ مال راکړه زه به دا ویسم. وایي بیا نه یې راکړې ما ته چې درې پیره مې ته دا خبره اصرار کړه چې مال یې راکړه ته خو امیر المؤمنین زه به یې ویسم. وایي ویې راته وفرمایل چې اوس یې ته ویسه خو د قیامت په ورځ باندې به بیا زما د ګناهونو بوج ته چوت کې. وایي زما څه بل جواب بیا نه و نو زه غلی شوم. وایي بهرحال چې کله موږ دا خوراک ویوړ
نو عمر فاروق صاحب په خپل مبارک لاسو باندې کټوي باندې کلا ورته بیا په خپل باندې پوکی کول. ابنو دا اسلم رضی الله تعالی عنہ دا فرمایي وای په دې ګیره کې به دا لوګي وو تا راوته ما بلیدا وای بهرحال په خپل باندې خوراک تیار کو باغ ماشومان ته په خپل لاس باندې ونیو زنانم خوراک وکړه چې کله خوراک وکړه عمر فاروق صاحب لاړ یو سیټ ته کېناس خوراک یې ځنې پرېغوسته ځنې په وکړه بیا کېناس لږ وخت وی فرمایي چې دا ماشومان مې اوس په جړا باندې لیدلي دلته راکېنم چې دا ماشومان په خندا باندې وینم بیا به ځم. دا باچا و او اوس د دې وخت باچاهان دي. نو بیا چې من کله رالو هغه زنانه ته وفرمایي چې سبا به ستا له د بیت المال نه مال مقرر شي ته به راځې زما به هم هلته د عمومي زه به هم هلته ناست یم. چې کله دا زنانه راله عمر فاروق صاحب یې ولید وایي ډېر زیاته ګبراو شو وویرېده. عمر فاروق صاحب ورته وویل یېرېږه زه باچا یم که چېرته را سمندر په غاړه باندې یو سپی مړ شي نو د قیامت په ورځ به الله رب العزت د عمر فاروق نه تپوس کوي. دا څومره یو قیمتي خبره ده. د دې دور باچاهانو ته وګوره چې انسان مري انسانان لوبې پې کوي. یو د هغه وخت باچاهانو نو داسې باچاهان الله رب العزت داسې باچاهان په موږ باندې راولي.